الحمد لله وكفى وسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عزتمندو شغا د یو دو مسلمانانو آپس کې روغه او د هغوی صلح. نو دا ټول ملګري چې دې ځای کې دې صلح کې راغلي او دې ځای ناست یئ، ستاسو ګناهونه الله د دې د وجې نه معاف کوي. ځکه صلح ته چې څوک راغلی دی او روغه کېږي د دوو مسلمانانو، هغه پکې ناسته وکړه او چې دی پاتې الله دا انسان د ګناهونو نه پاک، نو الله ستاسو دې ځای راتلو سره الله ستاسو هغه ګناهونه معاف کړي. عزتمندو، موږ او تاسو یو معاشره کې پاتې کېږو، نو موږ څخه به داسې اخوا دېخوا څه ناڅه راځي، خو موږ دپاره بهترین رڼا او بهترین د هدایت او د نجات دپاره الله دا کتاب رالیږلی او دې کتاب کې د تمام انسانیت دپاره د رهنمایۍ اصول دي. نو دې کې الله فرمایي فمن غفا واصلح فاجره علی الله. چا چې درګذر وکړو، چا چې معافي وکړو، د معفولو نه بعد بیا صلح وکړه، نو فاجره علی الله، اجر د دغه انسان په الله باندې دی. او چاله چې الله اجر ورکوي د نور مخلوق به تا جوړوي، نو چاله چې الله اجر ورکوي بس دې نه لویه خبره نشته چې الله چاله اجر ورکوي. عزتمندو، موږ یو معاشره کې پاتې کېږو او الله لیکي چې موږ او تاسو دا خپله معاشره د قرآن په رڼا باندې داسې منوره کړو چې موږ چا سره نفرت نه کوو، چا سره بغض نه ساتو، چا سره حسد نه ساتو، چا سره کینه نه ساتو، او که څه مو داسې راغلل الله رضا دپاره موږ هغه تاسو معاف کوو. فمن غفا چې څه وایي؟ چا چې درګذر وکړو. د نبي علیه الصلاة والسلام نه عظیم انسان په کائنات کې نه و. د نبي علیه الصلاة والسلام سره حضرت حمزه او هغه حضرت وحشي قتل کړی او داسې نه و قتل کړی چې قتل یې کړو، د هغې نه بعد دا زړی وله راویستو. د حضرت حمزه هغه لاش هغې 18 ټوکړې کړی، ټوکړې کړ، دا پوزه یې پې کټ کړه، دا غوږونه یې وله کټ کړي. نبي علیه السلام چې راغی ویې کتل د سره لاش ته بې ساختۍ چغه کړه، ډېر اختیار کې نه و، بس د خولې نه یې بس سره یو چغه ووته. هغه وحشي چې کله راغی نبي علیه السلام مخې، چې کله وحشي راغی وي او وحشي انت ته وحشي ورته وایي نام یا رسول الله، ورته وایي ووایه ما ته نیت کې به ښه وخت تېر شو، وایي زما سره هغه دې څنګه شهید کړی. نبي علیه السلام حضرت حمزه سره وو د توبې پای نبی علیه السلام پوښ کړي، حضرت حمزه هم کړي، آپس کې رضایونه یو بل سره، او نبی علیه السلام ورسره انتهایي مینه وه. نبی علیه السلام مخې ته ناست او بیا ځان وکتا چې هغه خبرې کولې، خو هغه جاني دشمن نه دی. حضرت وحشي وایي ما د نبي علیه السلام په شان انسان د انسانانو ته لیدلی نه، خبرې کولې، ما دومره تکلیف نبي علیه السلام ته رسولی و، خو بیا به هم چې قافلې والا هم سره داسې خبره کوله، نو ما ته به یې داسې وکتل او ما نه به یې تپوس کړو. او دغه زما د اسلام د راړو نبي علیه اسلام د راړو د وحشي دښت او بیا نبي علیه السلام ته ویږي یو عظیم انسان هغه زما د لاسه دنیا نه تللی دی، او انشاءالله د اسلام چې کوم لوی دشمني نو هغه به زما د لاس نه دي. دا نبي علیه السلام ته ویلي. او بیا چې چا د نبوت دعوه کړې وه مسیلمة الکذاب، هم ورپسې دغه وحشي تللی او بیا یې هغه ختم کړی. نو راځي به زمونږ الله ته هغه انسان ډېر خوښ دی چې هغه معقول دی. مونږ تاسو د معقول زده کړو. د معاشره کې زمونږ نه دی دا څومره کتاب چې راروان دی، زمونږ ستاسو پریشانۍ دا صرف او صرف وجه دا ده چې مونږ او تاسو کې برداشت نشته، صبر نشته. الله دې مونږ تاسو ټولو ته دا نصیب کړي. صحیح ده که نه دي؟ الله دې دا دواړه فریقین آپس کې د دوی مینه محبت همیشه دپاره لري. او اصلاحي کمیټه والا زمونږ کلي کې ډېر محنت کوي، الله دې دوی دا محنت خپل دربار کې قبول او منظور کړي. اوس هم تار نه راغلي دي، دا اوس څه ټایم شو، ما هم سبقونه پرېښودل، دغه شانتې راغله خپله بجو ده، دوی هم ښه محنت کوي. د محلې والا چې چا دې صلح کې دوی سره نور البصر دی، هدایت چمن صاحب دی، یا نور مشران دي، هغه یې دې سره په یو روغه کې منډې تاړې ووالې، هغه دې الله د دې اجر ورکړي. اصلاحي کمیټه نه دې الله نور توفیق ورکړي. زمونږ کلي کې نه چې قوم شاه څومره کلو کې داسې وي
چې دی الله د دی دا وجود الله هغې کې استعمالوي. نو الله دې دواړو فریقینو نه چې دې ځای ته راغلي دي، یو فریق به شرطونه ایښي، بل فریق په هغه قبول کړله، الله دې دواړو نه دې اجر ورکړي. اوس انشاءالله د الله په کتاب باندې روغه کوو او پس کې به د ورونو په شان بیا زندګي تېروي.